که هغه وړه ګناه که غټه ګناه که په ښکاره مو کړي که په پټه مو کړي قصدن مو کړي آمدن مو کړي د شپې مو کړي د ورځ مو کړي یعنې چې څه قسمه ګناهونه وي که نه اسانه عمل باندې هغه الله چې کوم دی هغه ګناهونه تاسو ته ټول معاف کوي نو دا عمل څه څیز دی دا د 4 رکعته نفل مونځ دی خو په دې مونځ کې تسبیحات دي یعنی دې مونځ ته صلات تسبیح ویلی شي یعنی د تسبیحات مونځ د دې ډېره ښکلې او ډېره اسانه طریقه ده چې ډېر زیات وخت هم ستاسو نه اخلي چې ډېر زیات بې انتهایي ډېر زیات ټایم نه تاسو نه نیمه ګنټه ټول ټایم نه اخلي دا مونځ ټول ملګري دا مونځ خامخا وکړئ زه در سره طریقه شیر کوم او دا څومره ګناهونه چې ما یاد کړو یعنې دا ټول تاسو ته معاف کیږي نو دا څومره د سعادت خبره ده تاسو کله نیت وتړئ او سبحانک اللهم نه سټارټ شئ ولا اله غیرک پورې مونځ تاسو ووایئ نو تاسو به 15 کرته دا کلمه درېیمه کلمه چې کومه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې ځای پورې هم شی وکړو بیا به یې څوک دا نوره وایي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم نو دغه هم ویلی شي خو دې ځای پورې تاسو هم ویلی شئ نو 15 کرته به چې کوم دی دقه ځای کې ووایئ بیا دغه پسې به تاسو څنګه چې مونځ شروع کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا الحمد یعنی سورة الفاتحه چې ووایئ سورت چې ووایئ نو د دې نه بعد ښکته کیږئ به نه سورت مو چې وویل 10 کرته به بیا ووایئ څو کرته 10 کرته به بیا ووایئ نو 15 او 10 دا څو شو 15 شو بیا چې کله تاسو رکوع ته ښکته شئ رکوع ته نو دغه کې د سبحان ربي العظیم نه بعد به بیا تاسو کوم دی 10 پیرې ووایئ نو دا څو شو دا 15 پیرې شوې بیا چې کله تاسو د رکوع نه اوچت شئ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ووایئ نو بیا به تاسو چې کوم دی 10 پیرې دغه ووایئ یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به تاسو 10 پیرې ووایئ تاسو چې دا 10 پیرې ووایئ نو دا 45 پیرې شو بیا چې کوم دی د سجدې ته لاړ شئ په لومبۍ سجده کې سبحان ربي الاعلی دا مو چې ووایئ که 3 پیرې وایئ 15 پیرې وایئ 7 پیرې وایئ 9 پیرې وایئ 11 پیرې یعنی دا سبحان ربي الاعلی سبحان ربي العظیم دا که په هر مونځ کې دا به ګوره تاسو طاق وایئ دا به جفت نه وایئ صحیح ده طاق به وایئ نو چې تاسو کله سجدې له لاړئ او دغه مو ووایئ نو بیا به چې کوم دی 10 پیرې دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به بیا تاسو 10 پیرې ووایئ دا څو شو دا 55 پیرې شو بیا چې کله تاسو د دواړو سجدو منځ کې چې کومه ناستئ قاعده چې ورته وایي یعنی التحیاتو چې ورته وایي په دغه کې خو نور څه نه لکه د تسبیحات پکې نه د دواړو سجدو منځ کې نو دغه کې تاسو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني دا کلمات هم ویلی شئ که دا ګران وي نو اللهم اغفر لي دا پکې 3 پیرې وایئ بیا دغه په دقه قاعده باندې بیا 10 پیرې ویل دي چې 10 پیرې وایئ دا 15 پیرې شو او بیا دویمه سجده چې کوم ده هغې کې هم د سبحان ربي الاعلی نه بعد چې کوم دی 10 پیرې بیا دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو دا 15 پیرې شو نو دا 4 رکعات دي نو 75 لچ موږ په 4 کې ضرب ورکو دا 300 پیرې شو یعنی په دې مونځ کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
300 پیرې راغی او په دې مونځ چې څومره دا ګوره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زه تاته یو تحفه در کوم تاسو ته یو ډالۍ در کوم تاسو د یو لسو سيزونو مالک جوړوم یعنی دا حدیث مفهوم داسې دی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خوږ تر عباس رضی الله تعالی عنہ ته تحفه ورکړي دا به څومره قیمتي تحفه او دا څومره ګناهونه په معاف کیږي چې دا غي ذکر تاسو ته ما اول کې وکړو نو آسان مونږ دی آسانه طریقه کار دی نو هر ملګری کوشش وکړي په حدیث مفهوم کې داسې دی عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمای وي که تاسو هر هفته کول شي وي دا هر هفته کوي په میاشت کې یو پیره کوي په کال کې یو پیره کوي او که دغه نه نو په ټول عمر کې خو چې مونږ خو یو پیره دا مونځ وکړو که نه نو دا دومره غټ ګناهونه پې معاف کیږي نو ولې مونږ دا مس کوو دا مونځ ټولو ملګري یو پیره وکړئ انشاءالله العزیز ستاسو کامیابی ستاسو فلاح ستاسو د ګناه معاف کېدل ټول انشاءالله هم په دغه کې صحیح ده ما عجز لرا کې د بلې ویډیو پورې اجازت